बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम ګرانو کتونکو د ډیسټریکټ ډایری سره زه پجرامان ستاسو په درانه خدمت کې حاضر یم ګرانو کتونکو د ډیسټریکټ هډ کوارټر هسپتال خار باجوړ په گیټ کې ولاړیو دلته کې بعد باجوړ چې څومره مریضان راځي دا غي سره خبرې اترې کو چې څومره پوری سہولیات دیوتا ورکړې شوې دي دغه ترڅنګ د ډیسټریکټ هډ کوارټر هسپتال د کټګوري بی نه کټګوري ا ته په 2013 کې اپګریډ شوی د دې اعلان شوی خو تر دې دمه دغه یقیني نکړی شو په دغه باندې به خبرې اترې کو د دې ترڅنګ په دې هسپتال کې تقریبا 99 پوسټونه خالی دي په دغه پوسټونو باندې هم خبرې کو د ام اس سره چې دغه پوسټونه تر دې دمه ولې ډک نکړی شو یا په دغه باندې ولې ډاکټرانو ونه ریګلې شو په دې ټولو باندې بعد د دې د خلکو سره خبرې اترې کو زموږ سره اوسئ زموږ یو ماشوم بیمار مکمل شامل نوم دی او د لیزو سودونکی یم او ایکس رې مې دننه وکړله اوس د بار نه دوايي رالم او واټ ته ولیږلو ډاکټر صاحب دا ایکس رې دې دننه هسپتال کې وکړله او جی دا هم دننه په هسپتال فری درته وکړه مطلب دا 100 روپۍ رانه واخیستې او اوس دوايانې څه دوايانې ته لیکلي بس دوايانې پته نه لګي دا چټکي دوايانې لیکلي دي او دا به اوس د بار نه رالي شوی نو دلته کې د هسپتال دغه نه ته مطمئن چې کوم سهولیات ورکوي نو بس دغه یو ایکس رې سهولیت یې موږ له صاحب راکړه بس نور دې ته څه غواړې نور موږ چې دوايانې راله راکړي کم از کم موږ هسپتال تر دې لپاره راځو چې موږ ته دغه سهولیتونه موجود دي که نه په کار دا چې دا موږ ته دا ستنې سرکاري شوې وي دا ستنې به زه رالم دا دوايانې به زه رالم نو دا خو کم از کم لکه د دې خو خرچه ده که نه او کار روزګار څه کوي زه خو صاحب بس مزدوري کوم د بور ماشین چلوم په هغې کې کله کاري او کله نه به دغه زموږ روزګار دی صاحب تا سره ډېرې زیاتې دوايانې دي دوايانې ته دننه میلاو شو یا بهر نه دا خو بار نه مې راواخیستې دننه هسپتال کې ته څه درکړی شو 603 روپو دوايي بار راکړله او باقي یو بوتل دا سرکاري راکړی دی یو نو دننه ته فری دوايي څه میلاو شو کنه ټول څه بهر نه ټول هر د بهر نه راواخیست او بیمار دی اډمیټ دی داخل دی نه داخل نه دی او کور ته دی ستا څه غوښتنې شته په دې زړه کې څه وایي چې هسپتال ته راغلی ته څه وایي چې څنګه کار شوی نو ښه به وي نو زه وایم چې لږ رعایت کېدلی دی خلکو سره لکه څنګه رعایت نو بس داسې رعایت چې غریبي ده او د غریبۍ په وجه باندې چې دې خلکو سره لږ رعایت کېدلی او دغه ورته لږ څه ورته سرکاري دغه ورڅه کېدلی او نور د دوايانو والا د کپنو والا مسدا دغه کولی دا اوس مالی دا 5 سنې یو راکړي 115 نورې راکړي دی د دې نه او یو ډبې لاله صرف شوده راکړي او د دې نه 603 روپۍ واخیست او کتونکو دا وخت د هډ کوارټر هسپتال جنرال او پی ډي ته زه راډومه دلته کې هم مریضان دي مختلف قسمه بیماران راغلي ډاکټرانو سره ملاویږي خپل بیماری حواله سره یو مشر سره ولاړ دی مشر السلام علیکم ته بیماری کړه ماشومه بیمار زه په خپل بیمارم خجی د کیمروت کې مې د خپل کریک شوی و دلته رالم خجی او علاج لاله وکړ ان شاء الله ډېر د ډاکټرانو نه خوشحال یم خپل ډیوټي ښه په وخت کې ان شاء الله دا ډېره د خوشحالۍ خبره ده چې ډاکټرانو بیمار خوشحالي او دې کې ایکس رې ده ایکس رې دې بهر کړې وه که دننه دې کړې دا مې بهر کړې وه ولې دننه دې سوی چې دننه دې سره مشین بس ما سره ټیم کم و ما داسې نه چې ټیم راشي زیاته راشي اسري ورته بهر وکړم دا اسري راته درې ځای وکړه خدا دې بیا بهر وکړه بهر سره راغلي وي خپل باندې بیمار وي که نور څوک خپل بیمار وم څه مسله ده ستاسو جی یاره بس په دې زړه په دې معده مې څه تکلیف و بس معاینه مو وکړه دغه ټېسټونه میشټونه مو وکړه بس چې څه نشته دی دا ټېسټونه دې بهر وکړه که دننه دې وکړه دننه مې وکړه ټول دې دننه وکړه او څومره فیس درنه دننه اخلي دې ټېسټونو یاره تقریبا د دې 1100 روپۍ لاړې دي ټېسټونو نو مطمئن یې او مطمئن یم د زړه یې کوه دغه د څه ورته وایي دا ای سی جي وه پکې نور د اینې ټېسټونه وو یو پکې الټراساونډ وو لکه داسې ستا پړه کې سره غوښتنه یا ډیمانډ شته چې د هسپتال ته راغلی او دا شی هم پکې ما وایم چې دغه ځایونه پکې زیات شي دا ټېسټونه دا نه دي دا د اینې دا تشو امتیاز و ځکه چې ډېره پې ګڼه وي هلته رش ډېري ځای یو دی او د غوڼ هسپتال مریضان ورځي نو بس 2 غنټې انتظار او غنټه انتظار او دا وخت د ای سی جی د روم ته راغلو دلته کې ای سی جی کېږي پیشنټ ته نو دا وخت سره سټاف ولاړ دی سره خبرې اترې کوو السلام علیکم جی وعلیکم السلام ای سی جی ټیکنیشین یو ای سی جی نه کوي جی ښه جی ښه څه سره ای سی جی ماشین یو در سره دی نه جی زمونږ څخه ماشینان ډېر دي ښه جی په دې وخت کې دې شفټ کې زمونږ ځان نه ماشین دی نور زمونږ سره نور ماشینان هم شته دلته کې او دا زمونږ ډېر اعلی ماشین دی فارن دی ښه جی تقریبا 1.5 لک 2 لک روپۍ قیمت دی ډېر ښه پرنټ هم کوي ډېر
فرند لګ راکړه ډېر ښه ای سی جی ده په دې باندې تقریبا موږ 50-60 ای سی جی نه په مارنینګ شفټ کې او پی ډي نو په دغه باندې کو دا زمونږ ای سی جی ماشين پیټرن دی او دا زمونږ خلا ده دا راسي دا زمونږ کلاس 4 دی او تاسو پر ډے تقریبا 60-70 پورې 60-70 پورې سی جی نه او د دې لیمټ څومره پورې به کول وکاري مطلب نه دی خو لیمټ نه دی خو لیمټ نه دا بس ماشين نه کډیر ای سی جی نه کوي فریکوینټلی کوي بجلی مطلب چې بجلی چارج مو سه بجلی شتا چارج تا مطلب د کیس مسله مونږ نشته ای سی جی نه کې خجي مننه او امیر تاسو څه ډیوټي ده زما جی فضل حکیم نوم دی خجي دلته به سیت کلاس 4 خجي او جی خجي خطا سو کلاس 4 انو خو مسلې نشته نه جی نه ان شاء الله الحمدلله خوشاله یې بس الله طرف شکمل خدمت دی دا کو خدمت مهرباني خدای سره خبرې کو تاسو راته وي تاسو د بس کمیز ته شته چې تاسو چې دا شی دلته کې د هسپتال کې نو ډیر او بهتر مطلب یو مسله دا کوس موږ د فیمیل ای سی جی ټیکنیشن موږ سنشتا کدا موږ ته دغه شینو مطلب نو کدا څومره هم خبره ده چې زنانه راځي نو تاسو د ډېر بازار باندې راځي چې دا اوس ګوره موږ خالا ټرن کړی دغه موږ ته خالا کوي مطلب فیمیل ای سی جی خیر د خالا کار خو چې کوم دی نه دی کنه السلام علیکم جی وعلیکم السلام سر تاسو ډیزګنیشن زه لیبارټری ټیکنیشن ها دا راته وي سر څومره تاسو دلته کې پیشنټ چې کوم دی تاسو راځي څومره ټیسټونه کوي پیشنټ خو د 120 130 پورې راځي خاجي زموږ لیبارټری ته خو ټیسټونه به کې لکه 800 پورې ټیسټونه موږ پر ډے تقریبا کوو د 800 نه پلس تقریبا کوو خاجي خا دې کې کوم ټیسټونه شاملې وي د بایوکیمستري کې د ګردو ټیسټونه د زیړی ټیسټونه ټول د لیور فنکشن ټیسټ او د شوګر شو نور د دردونو لکه یوریک اسید شو کیلشیم شو د ریپیکټر شو یو سو شو هیماتولوژي کې سی بي سي ماشینان زموږ سره د 2-3 لګېدلې دي نو په هغه باندې کم سی بي سي د اوس د کورون د لپاره چې کم سی بي سي ټیسټونه کیږي کنه هغه شو او د تشو میتاز ټیسټونه ټول کو تقریبا چې کوم ټیسټونه ټول کیږي عام کوم هسپتال کم داسې پیشنټ راځي چې دا غیر د ټیسټونه نه کیږي بهر کیږي کوم ټیسټونه راځي چې هسپتال په ډیرا کې لیب کې نه دی انکلوډ اوس پکې په الحال الکترولایټس نه کیږي زموږ او ایچ بي 1 سی شو او د سیو څو شي نه دی غل نه کیږي په دلته باج سپیشلای باجول کې دغه نشته د پیتالوجیست نو د پیتالوجیست لیول چې کوم ټیسټونه دی غل نه کیږي نور باقي د روټین ټول ټیسټونه کیږي هغه تاسو سټاف کې تاسو څه کمره څوک د سره کم دی بده کې صرف پیتالوجیست نشته او د سټاف هم اوس خو په حال زمونږ 800 نه ډیر څه کېږي د ورځې خجي په دې کې اوس زمونږ نه 3 کسان زمونږ نه اوس په بس بلل شي 14 ته پروموټ شي خجي او زه شوم دا اوس ډیر جل دا شو 14 پوسټونه زمونږ سنشته نو زمونږ نه 3 کسان لاړ اوس موږ ځان ل په 1-2 پوزیشن ترالو نیکسٹ جنوري کې دې شي موږ پروموټ شو چې موږ هم بیزي نو موږ هم بیزو نو دا ځای به خالي کېږي د سټاف کمې زموږ سشته د سپورټینګ سټاف او بلکې پیتالوجیست هم زموږ سنشته دي او سټین زموږ د ټیسټونو ډیر دي مور دین 800 ټیسټونه پر ډے زموږ سدلته کېږي زمنګ سره ټیکنیشن کې تقریبا 4 کسان دي دوه مارنینګ کې دوه ایونینګ کې مارنینګ کې دي دوه نایټ کې دی یو ایونینګ کې دی خو او تاسو دا ایکس ری ماشين چې ډیر داسې ساده لګي دا ایڈوانس ماشين ته ولې نه راوړي ایڈوانس ماشين نه هغه د اډمنستریشن کار دی خو اوس چې په ساده کې کم دی نو هغه دا دی او د دې ډیر ښه ریزلټ دی دا ډیجیټل نه دی کنه نه جی دا ډیجیټل دی ته سنوم وای دی مینوال دی هغه دی مینوال دی کې چې ایکس ری کوی د طریقه کاری مینوال کې کې دي چې ایکس ری منګه په ډیولپرو کې او فکسرو کې دی کې جوړو کنه په خپل لاس وانه او ډیجیټل کې دي چې په پرینټر باندې راوځي پرینټ چې کومي پرینټر باندې راوځي دا غي او د دې په ریزلټ کې څومره پورې فرق دی دا هغه د دې تاسو به ایکسپرټ یې کنه چې دلته کې تاسو ایکس ری ټیکنیشن یې نو تاسو دا هغه د دې په ریزلټ کې خوري زیات پرخي هغه لک صفای او دا د سي چې لک ساده ډاکټر دغه کې او دا په خپل به دغه کې لاول به په
ډیولپرو کې به فکسري به اوبو کې نو لږ پروسس کې لږ ټیم ډېر لګي. یاره مونږ چې دا غواړو واده لري چې ښکتني لاهور کې پنجاب کې چې د هسپتالونو کې چې د شپه ورځ ډیوټي ورکوي صحیح ده دا نشته چې پی ډي بنده ده پی ډي کولاو ده صحیح ده دلته چې یوه بجه شي نه ډاکټرانی بیا نه دغه مریضانی بس کو اسرائیل ورته ویلي کې واده ورته د ټیسټونه ورته ویلي کې چې هغه راځي به د پرایویټ وسیا کیږي یا نه کیږي نو بس داغه نو د مجبورۍ نه بیمار پاتې شي صحیح ده بیا ډاکټر پاسېدلې وي نشنه کو پرایویټ وس کې د خو ور بشي کو پرایویټ وس نه کې د کور ته به د لاس نه ونی شي بوزي بین بیمار خپل باندې بیمار کې نه کور والا مې وجي نو پرایویټ دی به چیک اپ نو بس چیک اپ مې پرایویټ وکړ اوس به زه کور ته ده خو پرایویټ دی اوس هم نه کېږي په پردي د کرایا په کور کې اوسېږي خو داسې هسپتال نه څه پیدا م کتونکو دا خو د هډ کوارټر هسپتال سرجیکل بي وارډ ته رالما دا یو بیمار پروت دی دې سره به خبرې ترې کوو. بابا جان السلام علیکم څنګه یې؟ وعلیکم السلام جی ښه ما ښه برابر شکر دی. بابا جان څه مسله دی دا؟ جی بو د بواسیر مسله مې وجي ښه جي ښه جی څومره ورځ دی چې داخلي جی نن به درېمه ورځ ده جی ښه درېمه ورځ دی او جی او دلته کې کوم سهولتونه کوم څه شته دی که نه خوشحاله که نه؟ شکر دی ښه خوشحاله پر وخت دا بس دی ولاړ بس خدمت ته بس خبره ده ډاکټران هم کوم موجوده ولاړ دا کمپیوټران به بوګاز مرزه خبره ده چې بس شکر دی څه پریشانی نشته نو پریشانی نشته که نه؟ جی نه چې سړی بیمار یو په هسپتال کې داسې پړ کې خو سرماني چې د هسپتال کې دا د سهولتونه وي نو ډېر خوند دی کولی نو خامخا چې په هسپتال کې سړی بیمار وایي صاحب او سهولت یې خامخا ګولیا خوشحاله که پریشانی او ډاکټران هم نه راځي او په بوګان هم راځي چې سړی پریشان وي که نه او زه شکر دی چې پریشان نشته مونه خوشحاله نه یم او چا خو ته څه نه ویلي چې خوشحاله نه نه هېڅ راته چا څه دي ویلي خبره چې خو خوشحاله یې خبره ده کاکا سره خبرې وکړي خوشحاله یم هر سره ته پوره دی الله دې وکړي چې په دې هسپتال کې څنګه چې دا بلډینګ غټ دی دغسې غټ غټ سهولتونه دې خلکو ته ورکړي او دا خلک خوشحاله شي. زموږ خو ماشوم بیمار دی صاحب دغه دا او بس سهولتۍ او دستونه پرې راغلي خو اوس ماشاءالله ښه دی ښه دی که نه؟ اوس ښه دی ماشاءالله. او علاج هم په صحت کارت روان دی که داسې؟ نه نه ساده روان دی صحت کارت باندې نه دی روان دوايانې به راباندې په خپلو روپو په خپلو پرایویټ روپو باندې څومره دوايانې دې راوړې؟ یاره تقریبا د 3.5 روپو دوايي مې اوس راوړل جی علاج خو روان دی ښه څه کمې زیاتې څه بس کمې خو ټول کمې دی ممکن د الله پوره کړي کمې خو دا کمې دی چې هر شی سیز را باندې بار نه راوړي یو سیز را دلته نه راکوي او موږ ته یو سیز هم نه میلاوي موږ هر سره بار نه راوړو. او بیمار دې څو ورځې وشوې؟ بیمار خو موږ نن راوستی بله ورځ مې یو دوه پیرې راوستی بیا واپس تلي اوس هم بیا راوستی دی. نو صحت کارت باندې ستاسو علاج نه کېږي؟ صحت کارت والا ورلو مو هغه وایي چې ستا کار اوس نه کېږي ته به فارم بي جوړې او دغه فارم بي دغه سیسټم به ټول کېنه بیا به کار کېږي ما چې اوس وایي چې اوس نه کېږي. او کار روزګار څه کوي؟ کار روزګار ټیکسي ډرایور یم صاحب. غریبي دی که نه؟ خدای تعالی غریبي ډاکټر صاحب ته دې ونه وایي چې دوايانې خو زما فري شي نو سر جي بس دلته مې ورته وویل ما چې دا دوايانې دي ځي نه ما ته د هسپتال نه راکوي چې نه تاسو به دا بار نه راوړئ بس لاړو مجبورۍ نه بار نه مې راواخیست. خو ایمرجنسي ته رالو ما د هسپتال ایمرجنسي کې دا یو بیمار سره اټینډنټ ورسره دی سره به خبرې اترې کوو. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. دا بیمار ستاسو سره دی؟ او دا جی دا زموږ سره دی سهار بازار کې اچانک ده ته څه د الټو مسله راغلې وه دلته چې رالو نو بس فورا دته چې دی نو علاج شروع شو او مطلب دا ده چې اوس ډېر سهولت ورته راغی. ښه جي ښه او څه شی تاسو ته کړي بار نه هم راواغېسته که نه دننه تاسو دا میډیسن؟ فی الحال خو موږ ته میډیسن چې دی نو دننه نه میلاو شو دا ډریپ دا شی نه و نو باقي بار نه دې څه شی راوړو دی سرنج دې بار نه راوړو که دلته نه بار نه خو لا فی الحال ما په خپل لاس نه دی راوړي کینوله وغیره دا شی نه مې نه دی راوړي دا دي چې هسپتال نه درنه هسپتال نه تر څه میلاو شو؟ او بالکل بس څه لږ شان سامان دومره نه مو که نه کینوله ده بس 50 روپۍ کېږي څه بس دغسې لا اوسه پورې حساب کتاب مرسلان دی کینولې دې اوس حساب کتاب نه دی هېڅ مرسلان دی کړي به کار ته خو حساب کړی وی چې به سړي درکړه دي که دوه درې قسمه کینولې 10 روپۍ 100 روپۍ یا 900 روپۍ بالکل خو ایمرجنسي دا کار هم دغسې چې هر څه ایمرجنسي نور دې څه راوړو بهر نه نو بس ډاکټر صاحب لیکلي په دغه کې لیست کې مونږ ته نه فري ده څه میلاو شو فري اوس ریفر کو که نه دی دغه ته پېښور ته نو فري کې مونږ ته ریسک یو نه امبولانس میلاو شو او څه مسلې لري جی دې څه مسله ده دی والي صاحب د دې څه د ګردو مسلې دا خو سره ډاکټر ګوهر ایوب صاحب موجود دی سره خبره اترې کوو. ډاکټر صاحب موږ عدالت کې دی فارمیسي ته ورغلي یو چې یو کولډ کیسز او یو چې کوم دی داسې نور څه ټرانس بتاز یوز کوي ایمرجنسي کیسز نو د دې د کسر خبرې چې وکړې دی چې موږ هر سره باندې راوړي کینولا او څومره سامان دی دا به کومه کټګوري کې دی دا پیشنټ
دیو د ګردو پیشنټ دی چې موږ اوس په خور ته زوري پرې کو نه دا خو بدیو ته کې دي شي دا ټول نرس زبر ته پوسو کم نه دي ته دا ماته لګي چې دا انفیوژنز او کمر سره ډرپ سیټ وغیرہ او دا نور میډیسن چې کم لګي درې ماته خو لګي چې دا ته دي نه سم لاو شي بهر نه راو ټیک د سنه سبا د بهر نه بکرا وړي کنه چې کم دي سره اویلیبل نه خو چې کم زمنګ سره کله کله ماس کیجوالټي راشي ماس ایمرجنسي چې کوي آی کې چې کله زمنګ سره اویلیبل نه کنه جی نو پارټیم زدا ولې کم یا د مخکې مونږ لګلې د ورځې سټاک مونږ ځان سره ساتو د ماس کیجوالټي لپاره چې هغه زموږ سره پیسو باندې اخلو لکه مطلب بار کوم ته په بجټ کې نه می راغلی کنه مونږ ته ان کیس نه می راغلی نو مونږ په پیسو باندې بار واخلو خو په ټایم دی مونږ دلته کې خو دی هغه کتونکو دا وخت د هډ کوارټر هسپتال میډیکل سپرنټنډنټ وزیر صافي صاحب قرارلو ډاکټر وزیر صافي صاحب تاسو مننه کو درته وایي چې موږ هسپتال ته راغلي خلکو سره خبرې اترې وکړلې په هسپتال کې ډیر زیات کمیم دي څه خلک چې موږ خوشاله یو ډاکټرانو هم خوشاله دي الله دې وکړي چې دغه خوشاله دي هسپتال کې تقریبا 99 پوسټونه خالی دي وګدې مودې نه څه وجه کې دي چې دغه پوسټونه اوس پورې خالی پراته دي ډیره شکریا دا کوم او لکه څنګه چې تاسو ویلې چې ډاکټر صاحب مختلف پوسټونه په هسپتال کې خالی دي نو او بالکل دي کې ځینې داسې پوسټونه دي چې هغه بالکل خالی دي لکه سپیشلی مطلب دا د زموږ سره د سپیشلیست ډاکټرانو پوسټونه زموږ سره خالی دي زموږ سره د ایموز پوسټونه خالی دي فیمیل نرسنګ پوسټونه او د فیمیل نرسنګ پوسټونه مطلب دا چې دغه شانې دا خبره تاسو بالکل صحیح ده چې زموږ سره پوسټونه دي او چونکې دا سیده چې په دې کې مخکې په وخت باندې به پبلک سرویس کمیشن پوسټونه الاونس کول او دغه به دغه کې د ایگزام او انټرویو کېدله نو دا کافي ټایم وشو چې په دې باندې د پبلک سرویس کمیشن سایډ نه یو قسم نه دي څوک راغلي خو په دې کې د ګورنمنت د سایډ نه د سپیشلی د مرج ایریا لپاره یو پروګرام شروع شوی دی چې هغه ته ای آی پی وایي نو اوس ګورنمنت لګی دی د ای آی پی د سایډ نه مطلب د چې موږ ته ایموزم را روان دي موږ ته سپیشلیست ډاکټران هم را روان دي او موږ ته مطلب دا شانې نرسنګ سټاف هم دا غینه را بشي څه راغلي دي او څه به راشي ډاکټر صاحب د نرسنګ سکول حوالې سره راته وایي دلته کوم نرسنګ سکول په 2003 کې دغه افتتاح شي او 2014 کې جوړ شو اوږده موده تېره شوه بلډینګ خراب شو اوسه پورې په دې باندې چې کوم دی داسې ویل کېږي چې په دې باندې پرنسپل هم چونکې مخکې موږ د د فاټا سټیټس نو هغه ټایم کې و چې دې باندې پرنسپل هم هایر کړی و هغه په د مرجر پورې تنخواګانې مغستې وي اوس هغه بیرته چې مرجر وشو نو هغه بیرته لرې کړی شو اوږده موده وشوه څه قصه ده او د دې نه علاوه دا هم ویل کېږي چې په دې باندې کلاس 4 اغوستلی شوي دي کلاس 4 بهشته دی او نور څه نشته داسې ده لکه د نرسنګ سکول خبره چې وکړو نرسنګ سکول لکه څنګه چې تا ویلې چې په 3 کې د دې افتتاح دغه شوی و اناګوریشن شوی او بیا مطلب دا دی چې 2006 د دې باندې سټارټینګ واغېستل شو دا تقریبا په 2013 کې دا کمپلیټ شو دا خبره بالکل صحیح ده څو پورې چې په دې باندې د سټاف د اخیستلو خبره ده نو چې څنګه کله پورې چې دا مرجرو نو په دې باندې هیڅ کوم نه دی اخیستل شوی په دې باندې دی ورانو ځکه چې د فاټا کې د نرسنګ سکول خپل ذاتی سیټ اپ نو د دې کوشش دا چې دا مونږه مثال خبره ډیجیټل حواله کو او نو چې وس کله نه د مرجر وشو نو دا دغه حواله شو ډیجیټل حواله شو نو چې د ډیجیټل حواله شو نو به په دې کې د ډیجی په ډومین کې دا نو چې نرسنګ سکول دی وچلې نو وس تقریبا دا څنګه چې یو 3-4 میاشتې بکیږي چې په دې کې پی چ سی والا راغلی و غو د سکول ویزټ مو کو د هاستل ویزټ مو کو او د څونه چې دغه د دې لپاره کوم سامانونه غوښتي شوی سي گاډي دي یا فومن دي یا دغه دي هغه ټول د سي تقریبا موږ سم دغه شان په امانتي تور پراته دي نو وس هغه د مخ روز کې هغه لپاره یو دغه کړي ما په خیال چې کې تاسو به پیژنې د پی چ سی والے یو کس کړي زاید خان نو پته نشته چې هغه کې به څه دغه اپاینټمنت په څه خامې نه وي نو هغه اټ دی مومنت واپس شو وس هغه لګي دي چې په دې معنی د نرسنګ لپاره چونکی فیمیل نرس سټاف واخلي او دغه نه وروسته د دې د چالو کېدلو کوشش وکړي رابو جوړ هسپتال لنډ چې کومې مسلې دي موږ چې کوم لیب ته ورلو لیب کې خو هغه سره خبرې وشولې خدا ویل کېږي چې تاسو په لیبارټري کې پیتالوجیست نشته دی دا غي نه علاوه کوم دی داسې ایڈوانس اکوپمنټس نشته په کارو چې هغه اکوپمنټس دی ور کړی وي او پیتالوجیست اوسه پورې نشته دی څه وجه کې دی چې دی نه علاوه ایکس رے چې کوم ماشين دی دا مینوال دی ډیجیټل ایکس رے ماشين اوسه پورې ورنه کړی شو دغه حواله سره وسوي
داسې دا بالکل صحیح خبره ده چې دونه غټ هسپتال کې دغه چې په کار دی چې پیتالوجیست وې او زموږ سره پیتالوجیست پوسټ هم شته دی هغه ویکنډ دی یعنی خالی پروت دی خو داسې خبره ده چې زه به اول دا ویم چې تقریبا 1 کال وشو د څه د پاسه چې د دې هسپتال د کیټګري A دغه شوی دی چې اناونسمنت شوی دی بالکل جی 2013 کې د دې دغه کړیو دی نو موږ زیاتره په دې سایډ باندې خاموش شو چې کله مطلب دا د مطالبه وکړو مطلب دا هغه تر هم دا خبره چې ان شاء الله تعالی چې کیټګري A دی او ډیر زر به سټاپ درشي موږ هم ان شاء الله په دې امید کې ناست چې دغه دی دا چې کیټګري A شي نو دې کې به ټول کم سامانونه چې دی په سامانونو باندې واپس راځو چې کم کم دی نو هغه هم پوره شي خو چونکې کوم دا وایي د هسپتال چې دی چې کوم سرویسز ورکوي نو دا د A ټچ سرویسز ورکوي خو دا هسپتال ایټ دی مومنت د اوسه پورې د دې دغه چې دی دا کیټګري B هسپتال دی نو په B هسپتال کې واقعي چې زموږ سره مطلب لکه څنګه چې تا ویلې زموږ سره ډیجیټل الټراساوند نشته ډیجیټل ایکس ری نشته دی الټراساوند نشته دی MRI ماشين موږ لا پکارو سټي سکین ماشين موږ لا پکارو نو دا شي سيزونه زموږ سره کم دي ګوجې دي زینو سپیشلیست زموږ سره شته وخت باندې راځي نو که دا سامانونه مطلب دا د ملاو شي نو دا به ان شاء الله تعالی چې د علاقې خلکو ته به زبردست قسمه فیسیلیټیشن ملاو شي بیماران ته تاسو دننه ویډیا فری ارسور کوي کنه بهر نه راوړي ګوره داسې ده چې ایمرجنسي خبره کوي د ایمرجنسي خبره داسې ده کنه چې ټوټل میډیسن مطلب دا د منګه په کم ځای کې نه منګه ورکولې شو نو د زموږ سره ایمرجنسي فند دی ټوټل خو چې کم ځای کې مثال خبره دغه شان هیوج ایمرجنسي راشي کم شیزونه چې زموږ سره ایمرجنسي لیست باندې دي کم شیزونه چې زموږ سره ایمرجنسي لیست باندې دي نو هغه شیزونه هغه مطلب دا چې ورکو هغه ته موږ لوکل پرچیز کوو لکه مخکې ورځو کې بم بلاست شوی و دغه نمخ کې هغه کیمپ دغه کې چې راغانو ډیم کې دغه شو دغه شان بیا د ما کې وشولې د ګاډي وړي په دغه دوران چې بیا څه قسمه می زینو وخت کې داسې کیس راشي چې هغه کولډ کیس لکه دو پی ډی کیس راشي نو دو پی ډی کیس ایمرجنسي نه د ایمرجنسي خپل کرایټیریا ده چې زمونږ څخه کم کیس د ایمرجنسي په کرایټیریا باندې راځي نو د ایمرجنسي میډیسن د ایمرجنسي چې دغه دی هغه به موږ ورکو نور دغه حواله سره خبره وکړه زیاتره خو چې موږ دوه وړو تلاړو ټول چې موږ خوشاله یا خو داسې چې د خلک درته کوی کړي په ایڈوانس کې چې ګوره سم خبرې کوي خو یو کس دا ویل چې موږ ته چې کوم دی د هیلث کارت نه چې کوم دی میډیسن نه راکول کیږي بهر نه راوړو یو کس خو دغه د زیره پامبینه و جوړه دا خو ظاهر خبره دغه نو شامل بل کس چې کوم دی دغه قصه نه هغه به هم د بهر نه میډیسن راوړل تاسو ته چې د هیلث کارت په حواله کې موږ وګورو ځینې ځینو کې داسې دي چې د هیلث کارت باندې د هر مرض لپاره پر ډے یو لیمټ دی صحیح سه میډیکل کې یو کیس داخل شو مثال خبره نو داغه د پر ډے 2000 روپۍ خرچه ده خو کاغه مثال خبره په داسې میډیسن باندې چې داغه 3000 خرچه ده نو هغه خو بیا پاره کې کمپنسیټ کیږي نه کنه نو هغه د 2000 د صحت کارت نه ملاويږي او زینو کې دا سیده چې لکه څنګه چې تا ویل د چا دغه نه ساز صحت کارت نه ساز نو هغه ته موږ کوشش کوو چې هسپتال نو ته فری میډیسن ورکو نه کې نه بیا ځینې میډیسن هغه د بار نه راوړي زه دا بالکل نشم کلیم کولای کې چې موږ 100% میډیسن فری چې موږ لا د اوسه پورې ته په صحت کارت باندې د وفاق سي او د وفاق چې کوم مرج ایریا دا د وفاق څخه چلیږي ان شاء الله تعالی چې دا کله مرج نو به ټول مرج می چې کله د صحت کارت دغه شي کلیپ شي د دغه سکه پیکیس نو به دغه شي نو کوم ایریا چې د مرج ایریا چې دا نه د چونکی د وفاق سره د لاستل نو په هغه کې دا چې چاته صحت کارت ملاو دی نو به هغه ته مطلب د سرویس ورکول شي نو ګو چې داسې دلته داسې نشي غني چې هر کارت هر ان آی سی کارت غني هیلث کارت دی نو دا سرویس لا موږ نشو ورکولای ډیر زیاته مننه ډاکټر صاحب ډیر زیاته مننه چې تاسو راغلی موږ هم دونه ټیم راکوز موږ د आवाज خلکو ته ورسو یو جهان مننه جی کتونکو ډاکټر وزیر خان صاحبي د هسپتال میډیکل سپرنټنډنټ د دوی سره د خبرو مطلب هم دا چې په هسپتال کې څومره خلکو ګلی شکوي وي یا څه کمې موږ ته په نظر را لې چې دوی سره په خبرې وکړو او ډاکټر صاحب ډیر تکړه سړی دی سیاسي جوابونه ځنې راکړه او بشي او خدای به خیر کړي نو دا چې الله دې وکړي چې زموږ د هډ کوارټر هسپتال چې کمې دی دغه زر تر زره پوره شي او د باجوړ سی بي ترڅنګ د مومندو خلک هم دلته راځي دغه ټول د دې مستفید شي په ډیسټریکټ ډایریکټ کې خپل کوربه په درامت ایجاد ورکړي د الله پامان